د درې کسانو غیبت جایز دی. تفسیر قرطبی لیکلی دی په روایت د ربیع بن انس باندې. تذکرۃ الابرار کې اخوند درویزه لیکلی دی. ارشاد الطالبین لیکلی دی د درې کسانو غیبت کول دا جایز دی. یو سلطان جائر، بادشاہ چې ظالمو د بیان خلکو د په هر مجلس کې کوا چې دی ظالم باچا نه خلک ځان خلاص کی. امیر ظالم دی، باچا ظالم دی، د دې غیبت ارجه کې کوا، بیان ارجه کې کوا چې خلک د دې نه ځان خلاص کی. دویم فاسق معلن دی. یو هغه فاسق دی چې پټه ګناه کوي، د دې بیان بچاته نه کوي. یو فاسق معلن دی په ډاګه باندې، او دا په ډاګه باندې ګناهونه خو به ډېر کوي، خو دا ګیري چې پاکې خرهي که نه دا خو په ډاګه ګناه ده. ځکه هر یو تن سکولي د مخ ته ګوري چې څونه ښکلی مخې دی، او دا فاسق معلن دی. د فاسق معلن په ډاګه هر ځای کې بیان کوه چې د فسق نظام بچ کی. دریم مبتدع دی چې څوک بدعات کوي. بدعات چې څوک کوي د دې غیبت ښکارم کوه، پټیم کوه چې خلق د دې بدعتي نظام بچ کی. ولعن الله من آوى محدثا، او الله د لعنت په هغه چا راولېږي چې بدعتي له ځای ورکوي. بدعات چې څوک کوي د هغې غیبت کول دا جایز دي. ثلاثة لا غیبت لهم په کسرې د غین سره دی ښه، په فتحې د غین سره غیبت غایب کېدلو ته وایي، او غیبت په کسرې سره د چا عیب بیانول. ثلاثة لا غیبت لهم، درې کسانو په غیبت کې ګناه نشته دی. سلطان جائر یو، فاسق معلن دوا، مبتدع. افضل الکلمه، افضل الحدیث، غوره د خبرونه، یا افضل الجهاد، غوره جهاد، کلمة حق عند سلطان جائر. افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر، د بادشاہ ظالم په مخ کې د حق خبره کول دا افضل الجهاد.